السلام علیکم. سعودي عربستان باندې د ښځو ازادي او بې حیایي او بې شرمایي هر څه نه مخکې زه ته دا یادوم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دلته زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووایي چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. په سعودي عربستان کې داسې بې حیایي او بې شرمي راوتې ده ځکه چې ملک سلیمان د خپلو ښځو ته ډېره ازادي ورکړې ده. دا د قیامت نشانې دي. عزتمن ملک سلیمان خپل یو خیاش او یو بې حیا کس دی. د خپله زندګي په امریکا کې تېره کړې ده او جینکو سره یې بربنډ تصویران یې ایستې دي. بربنډ جینکه د ده ډېر زیات یې خوښېږي. دې هر څه نه دا معلومېږي یعنې دا خپله ډېر خیاش او بې حیا کس دی او شرمېدلی ځکه چې د خپل ملک کې څنګه وزیر اعظم شو یعنې باچا شو او د خپل ملک ښځو ته یې ډېره ترقي ورکړه او ازادي یې ورته ورکړه. په دوکانونو کې ناسته یې ورته پیله اختیار کړه. ویلې چې یعنې تاسو به په دوکانونو کې کار کولی شئ او تاسو آزاد وئ. هغې نه بعد یې ورته بیا وویلې یعنې تاسو ته موږ سینماګانې کولاوو. په سینماګانو کې تاسو تاشونه او ډانسونه هم کولی شئ. دې خبرو سره ښځې نورې هم سرتېزې شوې او په سړو باندې زوروره شولې. عزتمنو دا به ټولې نړۍ ته پته وي. دې خبرو سره یې ورته د ډرایوینګ اجازت خو یې ورته ورکړو یعنې تاسو خو ګاډي هم چلولی شئ چلوئ یې ځکه چې په امریکا هر یو هیوادونه او هر یو نړۍ کې ښځو ته اجازت دی چې ګاډي چلوي. واحد سعودي عرب دی یعنې تاسو ګاډي نشو چلوئ او ښځو باندې بندیز لګېدلی دی. نو د دې د وجې ورته په سعودي عرب ملک سلیمان ورته ویلې چې بلکل تاسو کولی شئ چې ګاډي وچلوئ او روډونو ته وځئ. عزتمنو دوی ته یعنې ډېرې دغه شانتې ازادۍ نه میلاو شوي دي او د سړکونو د پاسه ډانسونه او ګډاګانې هم کولی شي. عزتمنو سعودي عربستان یوه پاکه خاوره ده. هلته کې نه الله تعالی نه خپله حیاشي مني چاته دغه شانتې د حیاشۍ اجازت ورکوي او نه دغه شانتې فحاشي کولی شي. خو دا سعودي عربستان په ملک سلیمان پکې دا ازادي راوستې ده. د دغې د وجې پې الله تعالی د یو غذاب پې نه لرې کړي نو بل غذاب پې الله تعالی نازل کړي. دا عربستان کې د وبا بیمارۍ د وجې خلکو د عمرې باندې بندیز لګولی و. خانقاوي توابونه هم بند کړي وو. عزتمنو یعنې په دې ویډیو کې به تاسو پوه شوي وئ چې دا د الله تعالی غذاب دی او که نه دی. په یو سړي باندې د الله تعالی کور بند شي او الله تعالی توابونه پې بندیز پې ولګي د الله تعالی د کور د توابونو بندیز پې ولګي نو دې ته تاسو څه ویلی شئ. عزتمنو زما خپله دغه خیر دی یعنې دا د دغې د وجې نه شوي دي چې یعنې ښځو ته ازادي میلاو شوي او ښځې دغه شانتې فحاشي فلمونه او فحاشي کارونه کوي او سړو سره یو ځای ناستې او تاشونه او ګیمونه کوي. په سینماګانو کې یعنې آزاد ګرځي او بربنډې ګرځي. یعنې د دې خبرو نه دا واضحه شوه چې په دا یو قیامت راتلونکی دی. دغې د وجې نه پې الله تعالی دغه د وبا بیمارۍ پې نازل شوې ده. دوی دا چې فحاشي کارونه کوي او نننۍ معلومات زموږ ته د دې پورې کړو چې زموږ د معلومات ستاسو خوښ د ویډیو د صحتمند لایک کوم دا چینل ته سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووایي چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.